ګورې سره نږدې د کوترو میرې او خواوشا سیمو اوسېدونکو د ګن ډب کولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکي وایي چې د واسا اهلکار د آبادۍ سره خوا کې د ښار ټول ګن جمع کوي چې ترې مقامي خلکو ته لوی مشکلات جوړ شوي دي. مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان رپورټ. دا د کوترو میرې او خواوشا اوسېدونکي دي چې د WSSC لخوا د ښار ټول ګن دغه سیمه کې اچولو په ضد احتجاج کوي. د ځایي خلکو وینا ده چې روزانه په لسګونو د ګن ګاډي دغه سیمه کې برسیره ګن اچوي چې ترې خواوشا په زرګونو آبادۍ ته لوی تکلیف جوړ شوی دی. تاسو دلته ولاړ دا د مینګورې ټول نه بره ځای دی. نو د دې زه حیران په دې یم چې د چارواکي د دې د تکنیکي مشران چې دي چې دوی ولې په دې نه پوهېږي چې لس کاله پس په د مینګورې هر کوی ګندی هر کوی کې به دا ګندي دا مخامخ ګند دی نه باران اوبه دن نه ځي او دا اوبه خو دن نه به ټریول کوي لاندې به خپل رګونو ته به رسي. دا هرګز دلته داسې نه وه په کار دا د دې ځینې چېرته شفټ شي ډېر لرې دي شفټ شي داسې د غټ غټې علاقې دي خشکې دي کندې دي او غرونه دي. بعض اوسېدونکي وایي چې کوترو میرہ او خواوشا سیمه ښایسته صفا او د شینکي ډکه وه او ځکه پکې خلکو کورونه جوړ کړي ول او اوس د ګند او بدبوی یو لوی مرکز جوړ شوی دی او ژوند تېرول پکې ګران شوي دي. اوس هغه هواګانې زموږ څخه شوې مچان زیات شو ماشي زیات شو چې موږ کینو یو څپېړه ځان له ورکوو بل له ځانه مچ ماشي شړو ماشومان دي هغه راځي او چغې وباسي او منډکۍ کور ته دننه ورننوځي ورونه پسې بند شي هغه ګرمۍ نه بیا بهر راوځي زنانه دي هغه خولې لرالې وایي که تاسو نه شئ وتی چې موږ وځو. په دا اړه د WSSC مشر وایي چې دوی د قانون مطابق د ښار ګند لپاره دغه ځای اغستی او ډېر زر به دغه سیمه کې د ګند ضایع کولو پلانټ ولګولی شي. نو دې کې نور مسله نشته صرف د بوی دا مسله شته پکې او آبوی مسلې د پر باغې کنسلټنټ موږ ته دغه راکوي سلوشن راکوي بیا په دا مسله هم نه دلته ولی بل خوا مقامي اوسېدونکي وایي چې د قانون مطابق په آبادۍ کې او بیا د میونسپل کمیټۍ په حدودو کې د ګند ډم کولو اجازت نشته خو دغه اداره بیا هم د قانون په ډاګه سرغړونه کوي. د کوترو میرې د دې اوسېدونکو غوښتنه ده چې د واسا لخوا دلته چې کم ګند اچولی کېږي په پوري توګه دغه بند کړی شي او د دوی صحت ته بچ کړی شي. نیاز احمد خان مشرق ټي وي مینګوره سوات. خیبر پختونخوا